نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل فتشمع لصاحبها رواه الطبراني ودروي منزل پاغ دو طرفونو د ورځو کې او د صحیح سود شپې کې بهشکه نیکی دا بدی میټاوي ختموي او دا نصیحت ته دا ذاکرینو د پاره عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله یو بنده حفاظت کې په منځ باندې او ودروي خ جوړ کی خ برابر و کی او دست دی رکوع سجده او قرات پدې کې برابر کی ندامون زور توای چې الله دې داسې محفوظ کا الله دې داسې ستا حفاظت وکړي لکه څنګه تا زما حفاظت وکړي او بیا د غموز اسمان توخی چې در پاره یو نور شي چې د امون الله ته ورسیږي او د در پاره صاحب د پاره سفارش کوي دادی امام طبرانی نقل کړي ایمان نبات اولنې رکن اسلام کی دامنز ده ډېر لوی اهمیت لري او دا مونږ په پرشتو باندې په خپل انداز باندې مونږ دي او په پیریانو انسانانو باندې په خپل انداز مونږ فرض دي او باقی نور مخلوقات هغه عبادت مونږ نه کوي خدای خپل خپل طریقې دي کیفیت دي او بیا د آدم علی السلام نواله تر نبی علی السلام پوری هر پیغمبر د مونږ حکم کړی په دې وجبانی موز پټول عبادتو کې ډېر زیات اهم دي نبی عليه السلام چې کله هجرت وکړو نو ټول مخ کې د مانزه لپاره د جمعات اهتمام وکړ اول به نبی عليه السلام چې کله مسجد نبوي جوړ نو بیا به کمزې کې چې بيزي تړل کېدل نه پاغزي کې به موږ کول د خانو پنغال کې به موږ نه کولو او د بيزو چې کما زګې به وای کې به کولو دا نه برای خدا ر چیرې صفائی ازګه په پاکو پای کې به کول باقی علما اوج د ګړو بيزو ته شي میچازي پلیته نه دا خداوی خپل اختلافي مسله ده خو لیکن د مونږ د اهتمام خبره اوس اصل خبرم دار چې مونږ احادیث راځي ان الصلاه الخمس مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الكبائر د مونږ د لوی اهمیت گناہونا صغائر ټول ختمه په دې وجبانی قرآنی مجید ضرور ولید لپاره چې وسړی د دې خبرې مستحق ته چې یار دې مسلمان دی زما مسلمان ورور دی نو دا غي د لپاره قرآن په سورې توبه نمبر 11 کې سو شرایط چې نه بیان کړی نمبر 1 فإن تاب مشرک نه واقاموا الصلاة مانزګزاري واتوا الزکات او زکات نه منکر نه نه په اخوانکم په دین دي د مسلمانانو انما المؤمنون اخوه دې ضرور ویل شي او چې سره مشرک ته
اعتقادي لحاظ سره اعتقادي بدعتي دي، مزار پرسته، قبر پرسته، د الله سره غیر الله شریک کوي، نو دې ته ترور نشي ویل. قرآن دې ترور نشي ویل. دویم دامن نه کوي، مون نه انکار کوي، د مون د اهمیت نه انکار کوي، د مون د رکنیت نه انکار کوي، نو دا سره ضروري مستحق نه ته ضرور مسلمان نشي ویل. زکات نه مني او په زکات پوری خان دي، چیرې زکات دا خو یو حق نه دی، نعوذ بالله، الله تعالی غریب دی، دا يهود سي هغه سپکه خبره، ان الله فقير ونحن اغنياء. نو چې کله داسې پتونه به کې موجود دي، مشرک نه دی، د مزمنی د زکات ورکي، نو په اخوانکم فی الدین، دا استاد په دین کې ایماندار مسلمانان دي، ترور ویل شي، دا سرور دي. نو په خپل به سوچو کړئ، او چې وسړی دی هغه په انتابو کې نه دی، مشرک دی، ځان د مسلمان وي، خو د غیر الله بندگی کوي، د غیر الله په نوم باندې منښتې کوي، او دې مزارونو ته ځي د سیاحت لپاره نه، د عبادت لپاره، د طور تعظیم دي، نو دې څنګه مسلمان دی؟ قرآن مسلمان نه دی، دې څنګه رور دی؟ قرآن ته رور نه دی ویلې، ته د څنګه رور وې؟ بل په هفتو باندې دې مونږ نه کوي، دې ماره مونږ انکار نه دی کړی، ته ثابت هفته مونږ نه کې، یو جمعه بل جمعه مونږ کې، ته څنګه مسلمان یې؟ ته څنګه وې چې مونږ منم؟ ته د مسلمانۍ د رورولې حقدار نه، ته مسلمان ویل شي. لہذا اهم خبردار چې منځ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نبی علیہ السلام فرمایي چې د کافر او د مؤمن په منځ کې فرق چې دی نه، په دې خبره دی چې دی به سنت مطابق منځ کوي، عبادت پکې منځ پکې، بیا دغه منځ به دا کار کوي، ان الصلاۃ الخمس مکفرات لما بینهن. بیا دې منځ چې کله برابرې ستا قدم ده او سهار سره برابرې، دا مکفرات دي، دا صغائر معاف کې کبائر نه، اذا اجتنبت الکبائر، چې کله د کبائر نه ځان سکے ځان ساتي. په دې وجه باندې د مونږ ډېر لوی اهمیت دی، مرتبه هم زیاته ده، درجه هم زیاته ده. ځکه امام طبرانی نقل کوي د عباده ابن صامت رضی الله عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او سره د مانځه اهتمام کوي، او د صلی صحیح وکي، رکوع صحیح وکي، سجده صحیح وکي، قرات تجوید چې دا فرض دی، تجوید فرض دی، د قاری باسی تجوید فرض نه، یا د قاری انتر په شان تلاوت کول فرض نه دی، یا د شاکر قاسمی په شان دی، یا بل قاری سیو نه، حروف د خپل مخارجونه ادا کول دا فرض دی، چې د پا په ځای باندې به غاپ نه وي، او د غاپ په ځای باندې به لام نه وي، او د لام په ځای باندې بل څه شي نه وي، د خپل مخرج نه به باسي پاسي. یو سړی دی هغه مخارج صحیح نشي ادا کوله، دا هغه شان دي غنن نشي کوله، هغه شان دي پور نشي ویله، لحن په معمولی اونتی راځي. نو نبی علیہ السلام دا ابو داود حدیث ته چې کله بلال ذن قرات تو کو بیا بلو کې کله اثر ټول خدي، دا ټول صحیح دي. نو الفاظ د خپل مخرج نه ادا کې، دا مطلب نه چې الفاظ د خپل مخرج نه ادا کې، دا قل هو الله احد په ځای باندې قل هو الله احد مونږ کې د قاف او د کاف چې مخرج یو نه دی. اوس د زوا او د زوات یا د زال او د زی دا قریب المخرج دی، د دې معنی کې ډېر کم فرق راځي، ولیکن بعضی مخارج داسې دي چې هغه یو بل ډېر بعید دي، پاغه باندې عام خلق پويږي، په غلطۍ باندې چې کوم لا په مخرج باندې عام خلق هم پویدل نه بدل بیا مونږ کېږي. دا تجوید مطلب دا دی چې په کوم کتابونو کې راځي چې علامه جزری لیکلي دي، یا عبد الله بن مسعود نه اقوال نقل کړي دي، علی رضی الله اقوال نقل کړي دي، مولا علی قاری په جزری باندې یو شرح لیکلی ده چې تجوید فرض عین دی. دا غي مطلب دا نه دی چې تجوید فرض عین دی او ته اجراشه زره قاری پلان کې په شان دي تلاوت کوم بیان شي کول، بیا خلاله خبره پاتې شو. مراد تجوید فرض عین مطلب دا علی رضی الله عنه خپل مخرج نه لفظ باسي، حرف په خپل مخرج نه ادا کې، د سینې چې تر یو ټکی په ځای باندې بل ټکی وي دا بنوي،
نو دا بس کې د خپل مخرج دا بادا شي نو قرات فيها معنا دا شو. الله تعالی دغه بنده مبارک د مانزه دغه خبره ذکر کوي چې مونږ ته وایي چې و بندا تا زما حفاظت وکړو، الله دې ستاسو حفاظت وکړي او زه بس تاسو لپاره یو رڼا یم او د پروردگار ته برسیږي دا مونږ دې بنده لپاره به سفارش کوي. صحیح د ابن حبان نقل کې عبد الله بن عمر فرمایي چې نبی علیہ السلام د مونږ تذکرہ کوله نو پر من حافظ علیه كانت له نور و برهان و نجات یوم القیامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجات. هم دغه روایت امام احمد بن حنبل نقل کړل. نبی علیہ السلام فرمایي او سړی د مانزه لحاظ کې حفاظت کوي. حفاظت معنی دار چې دې په ټیم موس کوي، د جمع اهتمام کوي، د عذر نه بغیر چې کومه دینو دې چلول نه کوي. دانه چر یو جمعه بل جمعه د موس کې کټیم ملاو شو ټول په یو ځای باندې وږي لګنن سبا اما کړو چې یو کس هغه ویلا چې کوم مونږ وایو کنه عرب ختم شو دغه په دوبه کې ټول اندوانو چیکان چې کوم دین مشران شو نو الالتی زمودا کپنه مشر هندو دی او دلته په نوم باندې کوم دین نو صرف ټیرونه په سر کړی دي ټیرونه عربو ټیرونه په سر کړی اوس دا بس شي کېدی پیغمبر ټیر په سر کړی پیغمبر لو پټه په سر کړو دوی لو پټي په سر پیغمبر چې کنه دا پزماکه باندې دا توپونه راخودل پیغمبر خلنګ هغه څه چې دي عربي نرځوانه یا خپل پښتو چې کومه راټینګه کا چې عربو لنګ پټکه په سر کړو قریش چې کومه پټکه په سر او عربو پټکه په سر او لنګ وو یا خدای راټینګه او کداغه نشه راټینګ سنت راټینګ نو پیغمبر چې کومه پټکه عادت ته او لنګ سنت ته نو لنګ هغه سره کمی سه هغه سره او تا خو توپ هغه سره پزماکه باندې راکاږي توپ ورډوز د پاره او ټیر دی پسر کړه دی لوپټه دی پسر کړي دا لوپټه دي ستاوه او دي ستاوه نه پدې کې جنگ کیږي نه پدې جګړه کیږي نه پدې jihad کیږي سم پکې نه کیږي دا توپونو شي نه ده نو دا توپونو والا اوس دغه حل لګنه مندرې جوړ کړي نبی عليه السلام جزیره العرب نه شرکیات ختم بت پرستی ختم نن بعد په جزیره العرب کې بت څوک نه دي لیکن دغه بغیرتو التی مندر جوړ کو 360 بوتانه وږي کې خضره او کېدې شي ان قریب پریاز کې جوړ شو کېدې شي په دمام کې جوړ شو کېدې شي په مکه او په حرم کې په بوتانو اجازه ورکړي لکه جاو خو د پیسې نه علاوه نور څه پیژنې نه نور د خواهشاتو نه د حرامي توب نه او څه پیژنې نه ناغول چې زه منزل زمون ماته وي چې سشي مونږ کې پنځه مونږونه په یو ټیم کو ساری کنه بیا راځي پنځه مونږونه په یو ټیم کو تاسو مونږ عبادت په ډیوټي کې خلل اچي حال لري دا شکایت د دې مردار وای دا ټول چې څومره مسلمانان دي هغه هر عملي ته کړل ور سره هغه شی چې هغه ته رسیدلی ارباب رب والله دې څه شي ارباب هغه ته رسیدلی د الله صفاتونه هغه سیده موږ غیر الله بندګی نه کو تعویز کټ کوي کنه ته تعویز ته شرک وین ولې ذاته چې کما وکالی کپالی کې دا شرک نه دی سر دا ته د خلکو غلامان جوړ کړی دی او ته مخلوق هغه ته خپل ځان خالق وې نو دا کپیل جوړول او دا شی دا څه شی دی دا شرک نه دی دا چې ته ارباب دا شرک نه دی تا د انسانانو غلامان جوړ کړی دا څه شی دی او زر تعویز کټ کا تعویز خو شرک دی ټیک شو لیکن تاسو تعویز تا هم پته لري په تعویز کې پیسې نشته نو څه ګناه پکې دي سي ما ته تکلیف نه ملوي کنه شکټه کا لیکن چې کله ستا کپالو کې ځګنه د پیسو د غرازي نو بیا پکې تاسو هغه ته بیا جوړل او دای د ظلم یو انجامي یو هدي هغه ته ورسیږي که عرب ظلم کوي او که عجم ظلم کوي خو اخري انجام یې دار چې دې بغیر کیږي دې به ذلیل کیږي دې به رسوا کیږي او دا د مخه د تاسو پراته زموږ پراته دي کلی کې وګوره چا سرکشي کړي ظلم یې کړي ذلیل شو رسوا ذلیل او رسوا شو محتاج شو دا ولي ذلیل او رسوا شو څه چلله د انسانيت د دایره نه وتیو د عاجزۍ د دایره نه وتیو د بندګۍ د دایره نه وتیو بنده عاجز ته وي انسان عاجز ته وي په انسان کې خلفت انوثت یو دا خبره یاد ساده سو کوم چې وردا سي چاغه د انسان د مجبورۍ نه داغه د کمزورۍ نه داغه د ضعف نه
دا هغه د لاندېوالي نه غلطه پیدا اخلي، دی به غر کېږي، خامخا به غر کېږي، یا نن یا سبا. دی به ذلیله کېږي او خامخا به ذلیله کېږي، یا نن یا سبا. هر څوک چې دا دی ځان ته ګوتې مه نیسئ. انسان به څه شي؟ انسان څه شی دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه زموږ یو د معانی یو کتاب دی، مختصر معنی ورته وایي، پای کې بدایع ورته وایي، په دې بدیعاتو کې پای کې ابو بکر صدیق رضی الله یو قول دی، هغه وایي د انسان ته ما ورته وکتل کنه د تکبر کې روان وایي دا څه عجیبه انسان دی، پیدا د نطفې نه دی چې هغې ته قرآن مای مهین ویلی دي، سپکې اوبه. بیا چې کله دې مړ شي نو قرآن ته میت او جیپه وایي، احادیث ته میت او جیپه وایي، خلق ته مرداره وایي، میت مردارې ته وایي، مرداره جیپه وایي، خلق ته بیا څه وایي؟ میت وایي، خلق ته جیپه وایي، خلق ته مرداره وایي. او دا دې دومره څنګه تکبر کې روان دی، څنګه په غرور کې روان دی، او څومره په نشه کې روان دی. هر انسان کمزور دی، دا عاجز دی، دې د عاجزۍ نه پیدا او عاجزۍ ته بځي. خو په رمینس کې الله تعالی دې لږ څه معمولي غوندې طاقتونه ورکړي، داسې د 17-18 نه واله تر 40 پورې سلک داسې معمولي غوندې طاقت ورکړي. دې معلوم کې چې ته انسانه ته سبا له بیا د شکایت نشي کولی چې دا بس زه خو داسې یم او زه داسې یم، ورکه چې ستا د اول او د آخر داستانه یریږي، په دې مینس کې لږ تعالی طاقت درکوم، یا ول په مال طاقت ورکړي، یا ول په وجود بلی ورکړي، یا په زور ورکړي، یا په نسب ورکړي، یا په حسب ورکړي، څه شی ول ورکړي؟ نو په حسب او نسب باندې څوک نه خلاصېږي. که په حسب او نسب خلاصېدلی نه ابو جهل به خلاص شوی، که په حسب او نسب باندې وی نو عقبه ابن ابي معيط هغه سرکش هغه زورور چې نبی علیه السلام ډېر دردولی دی. او تاسو ته پته لري په تاریخ کې دا اولنی ځل دی چې قیدیانو کې اولنی قیدي چې مردار کړی دی نبی علیه السلام، هغه عقبه مردار کړی دی. چې کله په جنگ بدر کې گرفتار شو نو نبی علیہ السلام ول چوک په مړ کړي، پټي پټي یې کړي، هغه راغی او ته جړا شو او ورته وځ زماغه بچي او جهنم ته لاړ شي، هغه ستا بچي مړ کړي، ټوکړي ټوکړي ګورای ښکو دو غټ وښلې دو داسي پټي پټي شو، واچو دې کندي ته وځي نه. بیا په الله تعالی چې کنه رحم نه کوي، بیا په نبی علیہ السلام رحم نه کوي. هغه رحمت للعالمین څومره نرم چې نرمۍ انتها وږي، د نرمۍ انتها، خو چې کوم ځای سختۍ دی کنه د سختۍ چې کوم د انتها وږي. هغه عقبه، هغه قریشي، هغه عدوي، او ځان ته سویل چې دی باغی او دی سرکش او دی ظالم چې کوم دی دا هغه ځکه د غوښانو نو د ګندګونو ډک چې کوم دی د وخانو لري او پیروانو راوړ په نبی رسول الله پاسه واچله په سیده پروتو ها او ور سره خندل، لیکن دا ورته پته نه و چې صبر وکړه، نن خو ته خان دی خو په تا پسې به خندا دا ورځ راځي، په تا پسې به هم راځي، ته خو نن په بل پورې خان دی خو په تا پورې به هم خلک وخاندي، بیا به څه کوې؟ کوم ځای کې به بد کېږي؟ خندا چا پسې مه کوئ، چا چې خندا کړې ده هغه غرق شوي دي، چا چې ظلم کړی دی هغه غرق شوي دي، چا چې بغاوت کړی دی هغه غرق شوي دي، چا چې انسان کمزور دی او د هغه په کمزورۍ جړا کړې ده، مظلوم دی، دا په مظلومیت یې جړا فریاد کړی دی، په زړه کې ورسره درد پیدا شوی دی چې دا مظلوم دی، د دې خو امداد او تعاون پکار دی، بل چې دې مظلوم شوی دی الله تعالی امداد او تعاون کړی دی. نو اصل خبر هم داره چې مونځ دا پارکان اسلام کې یو اهم رکن دی، خو د دې مونځ صفت سره دا څومره لوی اهمیت ته مانځولې دی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ چې کوم دی د ماحول د امن دپاره بهترین شی دی. مانګزار سره بغل نه وي، د بازار حدیث ترمذی کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام ته چا شکایت تو کوئی پلان کې د منځونم کې غلام کوي، نبی علیہ السلام ویل چې دا مونځ به د غلا نه منېږي. مانګزار غل نه، مانګزار کې نګر نه، مانګزار چې کوم دی هغه دوکباز نه، مانګزار سودخور نه، مانګزار رشوتخور نه. قرآن او حدیث وایي نو ته دا خلک پلان کې مانګزار دی، مانګزار نه دی. دا مونځ چې دومره لوی اهمیت لري، یو خدای عبادت ته عاجزۍ
په مخ د ځمکې په عاجزۍ کې د ټول نه اوچته عاجزي په مانځ کې ده، اوچته عاجزي. مناجات ته کنه یو سړی قسم وي، فقها وي یو سړی قسم وخوري زما دي د الله په نوم قسم وي، زه به د الله سره خبرې کوم او دې راغی په مانځو چې الله اکبر، او چې کله د الله اکبر وایو او سورۃ فاتحه شروع کړه بس قسم پوره شو. ولی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی چې پروردگار فرمایي چې کله بنده وي الحمدلله وحمدنی عبدی، الله سره کلام شروع کی حمدنا عبدی، زما بنده زما حمد وکړو، روان دي ایاک نعبد هذا لي وإياك نستعين ولعبد ما سأل، وإذا زمای صدا ایاک نعبد وإياك نستعين بنده سغواړي درکوم، اهدنا الصراط المستقيم وای بنده غواړي درکم در. مناجات وکړو، الله سره خبرې وکړي، قسم کفاره به نشي، قسم سب ته ورسېدلو. اصل خبرم دار چې موږ دا بهترین عبادت په دی وجه دی چې د ټولي معاشره د ټولي دنیا د امن چې کومه دی یو سبب دی، د امن سبب. د صحابه په دور کې د موږ کوم اهتمامو دا غي وجم دار چې امن او امانو. اوس خلک دې نه څوک دروازې جوړي، پاکستان حکومت ام بابي امن، څه شي بابي امن؟ دا به کم څوک چې هغه دروازه باندې ولاړی هغه د امن لوخه نه ده، هغه رشوت دی اخلي، شل په کې د گاڑی وال نقلی څنګه امن شو؟ دروازې جوړه بابي امن، بابي امن نه موږ قائم کا، موږ د موږ قانون چې کوم قائم کا، خلق د موږ دعوت ورکا، خو صحیح موږ نیمګړی دعوت نه دا ورته مو چې موږ کو خیر دې که سود خوري، موږ کو خیر دې که حرام خوري، موږ کو خیر دې که رشوت خوري، موږ کو خیر دې که غلي کډاکوي کار سي نه 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 دې شو ته مو صحیح موږ وکا، خېټه پاکه کا، جبه پاکه کا، رزق پاک به موږ کو، امن او امان برازي، هر څه به ټیک ټاکي. څنګه به امن او امان راځي؟ امن او امان به ذکر راځي استعمال بستانه ګندګي وباسي، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، ستانه وساره دماغونه ګندګي وباسي، ستاده سوچ او د فکر نه ګندګي وباسي، تاګه د معافی چې نه لوی ماده پیدا شي، تبا خپل ورور مسلمان چې کنه معاف کې، تبا خلق ته نرمي کې، روس مسلمان سخت خبره وکي، تبا ته نرم خبره وکي، دا نه چې هغه ستانه کمزور دی چې ته په زور وره چې بتا زور ور دی چې ته کمزور دی. دا مسلمان نه وای، مسلمان دی ته وای چې بتا زور ور دی او که کمزور دی خو ته کمزور دی، تور ته تر زما روره مسلمانه تا ما ته تیزه خبره وکړه نه تا کمزوري وکړه نه ته د خالد بن ولید زور ور نه څه دومره طاقت شته. یو خالد بن ولید چې په دې دروازه رانه وته کنه تاسو په ټول تختیدلې ها زګې دا غره 15000 او 10000 پوه چې کومه به تختیدو صرف د یو سړی دی د یو کس نه دا او تشنمونه دي کنه چې زه دومره تخایم ازا د سیمو تا کې څه دی مړه یو ټایپاډ باندې راشي بیا پاستر پروت دی کار دی پسر دې دل راشي بیا په کې څه نه معمولی غوډه خبره راشي بیا در په کې سم نه هغه زورور خلک هغه طاقتور خلک هغه په لاس باندې طاقت په زور باندې طاقت اسی تاسو ته پوس کوم یو سړی د سار نه ماخامه پوری تور چلے کنه ته چلول شي د سار نه ماخامه پوری 2-3 کیلو 4 کیلو تور مسلسل چګوي چلے او هغه د سار نه ماخامه پوری کوم دي 15-20 هزار کسان چې کوم دي کافر او مشرکان ملکای او دا په لاس کې اتن نه تورې چې کوي ماتيږي اتن نه اسونه چې کوي مړکیږي د سر نواله تر خپل پر شپک شری زخمونه باغ کې راځي او خو مضبوطه برابر سترګونه یې لري کې بیا ورجور منډه کوي ها چې تاریخ هغه ته کوم دین حیران دي کسرا ورته حیرانو هرقل ورته حیرانو هرقل دي تختې دلې ځان دې سویل خو چې کړه د پرته ولې دمشق چې قلا چې کوم دین هغه خالد فتح کړه او خالد دنه چې کوي قلا کې دي نو هرقل وتختې دوی چې کاته خراب دي هرقل خالد راغله دي دا غي د ژوندۍ د نیولو کوشش خلکو کو چې موږ نمونه د پاره پیش کو چا گرفتار کو نه شو گرفتار وره او په خپل کټ کې وپات شو شهید هم نشو د سر تخفوب زخمی انسان چې ایران په فتح کړل دي شام پتہ کړه دے یمن پتہ کړه دے بیت المقدس پتہ کړه دے دمشق پتہ کړه دے هغه انسان چې کوم دې د حمص په یو باندې کې پکړ کې پروت دی وپات شو ها هغه ضرور خلک لیکن چې کله د الله مخه ته شو عاجزه چې خلیفہ ورته حکم کو عاجزه چې د مسلمان مخه ته غلې بولاړو خندل به
خو چې کله به د دشمن په مقابله په قرآن عمل کړو صحیح مانځګزارو. اصل خبرم داره چې د ټول ماحول د ټول معاشري امن او امان او سکون دا په مانځ کې دی. خو کومه مونځ؟ نماز ته مونځ نه. هغه مونځ چې مونځي او د مونځ دپاره چې یوازې د جامې د جوړولو د صفا کولو کوشش مه کوئ. یوازې ته چې د مانځه ارکان ته یاد کوو، د مانځه شرایط ته یاد کوو، دا خو شیطان نه ورتله، عبدالله ابن ابی نه ورتله. د مانځه شرایط او ارکان خو په شیطان نه ورتله، شرایط او ارکان خو منافقان نه ورتله. قرآن مجید د دې شرایط او ارکانو سره یو اهم رکن چې هغه د مونځ دپاره معیاري رکن دی، خېټه پاکول. خېټه او چې تر څو پورې خېټه پاکه نه مونځ کې هېڅ نه کېږي. صرف فریضه دې سرته ورسوله، نه تا ته ثواب ملاوېږي، نه تا ته سکون ملاوېږي. نن په دې مانځه کې روح ولې نشته دی؟ د ټول نه غټ چې کوم دی غټ مانځګزار دی او غټ کینهګر دی. 15 وخت سړی مونځ کې د دماغ نه ولا کینه نه وباسي، حسد نه وباسي، بغض نه وباسي، د ده لاسې د غلا نه منې نه کو، د ده دسخطه چې کوي د ظلم نه منې نه کو، د ده ګواهي د ظلم نه منې نه کړه، د ده قسم خوراک چې کوم دی نه هغه په ظلم باندې قسم خوري دا یې منې نه کو. دی په هر ځای کې چې ګوره فسادي دی، چېرته دوه کسانو په منځ کې ورانه راشي دی پې خوشحاله شي، څوک چې د هغې د جوړې کوشش کوي دی د ورانولو کوشش کوي. دا څنګه مسلمان دی؟ دا څنګه مانځګزار دی؟ مانځګزار خو دې ته نه وایي، مانځګزار خو دې ته وایي چې کله د مسلمانانو ورانه ده دی جوړوي. مانځګزار خو دې ته ویل کېږي چې مسلمان ګیر دی نو دی ورته رکاوټ نه جوړوي. که بل څوک دی چې هغه د خیر خوا دی هغه جوړ کوي، دی هغې مخې ته ورځېږي نه چې هغه بدخوا جوړ کړي، دې ته مسلمان وایي. لیکن نن زموږ مسلماني هر یو سړی قسم دی اول زه پسې تاسو، بل مجرم دی، بل مجرم دی، بل مجرم دی، بس زه مسلمان یم او زه صحیح سړی یم، صحیح مانځګزار یم. نن په دې خپل منځونو سوچ کول پکار دي. نن زما مونځ زما په زړه کې اثر نه کوي، نن زما مونځ زما دماغ نه پاکوي، نن زما مونځ زما د زړه نه کینه نه وباسي، بغض او نفرت نه وباسي، نن زما مونځ زما د ګناه نه چې کوم دی رکاوټ ما دپاره نه جوړېږي. نن زما مونځ دی مونځ کومه، بلکې بس تهجد هم پکې خلک کوي او په فخر سره چې کوم دی نن دا وایي. لیکن ولې څه وجه ده؟ دومره عظیم عبادت، رکن ثاني، داسې یو عبادت چې په ټول مخلوق باندې فرض دی، هر مخلوق یې کوي، د چا کیفیت یو شان دی او چا کیفیت بل شان دی. لیکن سره دې نه زموږ په مونځ کې فرق نه راځي. او نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی به د غلا نه دا مونځ مني کې او مني شو. نبی علیه السلام فرمایي دا سړی به څه شي؟ دا برابر شي. مونځ کې سکون دی، مونځ کې اطمینان دی، مونځ کې وقار دی، مونځ کې پریشانیاں نه ختمېږي. نو دا ولې داسې کېږي؟ پکار ده چېرې دا مونځ مونږ جوړ کړو. مونځ نه جوړ، مونځ یوازې په اودس نه جوړېږي، مونځ یوازې په جامو نه جوړېږي، مونځ یوازې چې کوم دی نو په ارکانو شرایطو په جوړولو باندې نه جوړېږي. د دې ټولو سره د ټولو نه اهم شی د دې دا دی چې د ایمان نه بعد ستا خېټه پاکوي. کله ستا خېټه پاکه شوه ستا مونځ به برابر شي، او چې کله دې مونځ برابر شو نو ستا د مونځ نتیجه دا ده چې ستا په وجود کې انقلاب راولي، ستا په زندګۍ کې به انقلاب راولي، ستا په دماغو کې به انقلاب راولي، زړه به دې پاکي، سوچ به دې پاکي، معاشرې د به دې نیټ ټیک وي، ته به مسلمان سنې بدخوا نه. د دې وجې نه حدیث کې راځي د ټول نه مخکې به امانت ختمېږي، د دنیا نه به اوچتېږي، او بیا به د هغې نه بعد چې کوم مونځ اوچتېږي. او په دې منځ کې مانځګزار زیات دي خو مونځ به نه، مونځ به مونځ دی. اوس چې موږ وګورو امانات خو دغه حل دی، امانات خو نشته دی. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې اولنې خبره چې نبی علیه السلام وفرمایل چې امانت په زړونو کې نازل شي هغه ولدو، او ټول نه مخکې به امانت اوچتېږي، وایي هغه هم دا نه دی لیدلی. ولیکن دلته نبی علیہ السلام پر اول ما تفقدون من دینکم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه. اول چې کوم دین په دین کې به امانت ختمېږي، هر انسان به خائن شي. خلک وایي په پلان کې کلی کې یو سړی دی چې ډېر امانتدار دی، ډېر امانتدار دی، امین به ختم شي. نن چې موږ ګورو امین نشته دی، امانتداري نشته دی، د خبرې اعتماد په چانه شي کولای چې ته وایې یو راز خبره ورته کې سپاش
دراز خبره ورته نشي کولای، بل امانت په سر ته ورسي. دلته وستا سره ناسي، ستا خبره به کوي، ته به خوشاله چې زما خبره جوړي او هغه ستا خبره ورانه او دلته ناسي ستا خبرې به باسي چې خپل سړی ته به وایي چې داسې چل چې اوس جوړونه کې او داونه کې او هغه ونه کې خلاص دلته څنګه امانت شو. او دویم نمبر منځونه به خو ډېر شي خو په آخر کې منځونه ختم شي. واخر ما تفقدون منه الصلاه، دې مطلب دا نه چې مانځګزار به ختم شي. منځ ویلې منځو صلات ویلې مانځګزار نه دی ویلي، منځ به ختم شي. څنګه منځ به مانځګزار به خو منځ بنئ، روح به پکې نه، روح بلالي نه رہی، روح به پکې نه، د منځ چې کومه تاثیر دی هغه پکې نه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر دا پکې نه. دې به وایي چې لکه زه خو منځ کوم را څنګه چلې، زما منځ زما فضله کې ولې فرق نه راولي، زما منځ زما دماغ ولې نه جوړي، زما منځ په ما کې روحانیت ولې نه راولي، ما د ګناه نه ولې نه منې کوي، ما د بغاوت نه ولې نه منې کوي. زه هغه شی سرکشه یم، هغه شی بدخواه یم او دومره ښایسته 15 وخته منځ کوم، نو دې په ځان باندې سوچ وکړي چې لږه کاته خرابه ده. خلک هم داسې عظیم خلک تېر شوي دي، دې منځونه جوړ کړي د هغوی منځو راځئ نن خپل منځ جوړ کړو چې منځ هم جوړ کړي. او چې منځ هم نه جوړ کړی نو منځ دې نه جوړوي. او منځ تش چې کوم دی په جامو نه جوړېږي، منځ تش په شرایطو ارکانو نه جوړېږي، منځ په خېټه جوړېږي. په خېټه پاکول پکار دي، رزق پاکول پکار دي چې کم اهمیت دی، کم تاثیر دی چې په دې ماحول کې شي پیدا شي. نو دا اهمه خبره ده چې د معاشرې د امن لپاره بهترین صفت دار سره د امانتداري. کنه دا هندو خبره وي چې هغه مسلمان په کور ورغلو کنه او بیا را په مخه کو او دې سیده جمعه ترغه په مانځه ودرېدو، نه به دروازه کې ور جمعه ورته وي چې هم دا کې او هم دا کې مونږه مقل هم دا کو جمعه ډکته هم دا کو لیکن د دې سره کوم مخالف کار دی هغه کو، د دې سره کوم مخالف کار دی هغه تر دې پوري چې سلام ته ګرځول نه بعد په دې جمعه کې یو بل ضرور نه دی شي چې لکه څنګه چلې هغه کار وسنګ ورانو څنګه به بربادي کو، نقصان به څنګه پیدا کو. تا خو څه پرې موږ کو، تا خو الله ته پروردګارا اهدنا الصراط المستقيم ما ته نه غلا روحه دروغجن منافقه. تا خو الله ته پرې مانځه کې ویلو چې ایا کرام استا بندگی کوما و ایا کنستین استانه غواړم او زبر یو پر امن انسان یما. اهدنا الصراط المستقيم، دغه صراط مستقیم خو د بغاوت لار نه ده، صراط مستقیم خو د ظلم لار نه ده، صراط مستقیم خو د ګناه لار نه ده، دا خو د نیکی د امن او امان، دا خو د مینې او د الفت لار ده. نو تا خو په مانځه کې ویل چې اهدنا الصراط المستقیم او د سلام د ګرځولو سره واست په بغاوت باندې روان شوی. نو دې انسان له الله تعالی څنګه چې دعا قبلې سبا ولا ور کوي. تا خو چې اهدنا الصراط المستقیم پس دې بیا په اخر کې دعا کوله اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه، رب مال حسنه راکې، حسنه سره بغاوت نه موساتي، د کینې نه موغساتي، د بغض نه موساتي، د مسلمان د ضرر نه موساتي، د مظلوم د ضرر نه موساتي، د پردي حق د وهلو نه موساتي. تخپل کې دا ویلو خجوند راکې، خصيحت راکې، خ ایمان راکې، خنیک عمل راکې، دې ته حسنه وي. نو ته حسنه وینا خو بیا دې رسته پسې چې کومه بل طرف ته لاړې سلام د ګرځول سره حسنه پاتې شو. نو موږ جوړول پکار دي د موږ روح چې کومه ده دا مړل پر خپل مانځ کې روح پیدا کول پکار دي. اول مال او پسې تاسو له خپل ژوندۍ سوچ پکار دي. او دا یو عیب چې زمونږ نه یوته چې موږ بل ته غوته نه سو ځان ته غوته نه سو کنه چرته نه جوړي. د جوړېدلو د لپاره اولنې شرط دار چې اول ځان باندې شروع کې بزان باندې علاوه چې کومه برابرۍ سره پاکستان د حکومت او وزیر اعظم او د صدر چې کومه احتساب دي چې د بل نه شروع کړي، همیشه د بل نه شروع کړي، د بلې پارټۍ نه شروع کړي، د خپلې پارټۍ نه ولې شروع نه کړي. هر یو سړی چې راځي حکومت راځي وایي احتساب وکوم، نه احتساب چې شروع کړي د بلې پارټۍ نه شروع کړي. یعنی د خپلې پارټۍ نه شروع کا، د غل زیا د خپل غلو نه شروع کا. په پاکستان کې د وزیر اعظم او صدر په تیر شي به غل نه دا ناممکن ده. ان خیال است و گمان است و محال است، دا محال خبره دي غل نه دی به خامخا غلی. خدای شروع د چانه کې د بل لګي راشه عمر ابن عبد العزيز ته سليماني ندوی رحم الله نقل کوي چې عمر ابن عبد العزيز کله حکومت واغسن په منبر باندې ټول مخ خپل ځان پېښ
بیا ورته ویل چې په ما باندې چا صحیح یا د چا څه اعتراض یا د حکومت صحیح. ما تقریبا 20-21 سال چې کومه گورنری کړل د مدینه چا صحیح ما ته وای هیڅ اعتراض پچانه کړل هیڅ اعتراض یو ټکا ثبوت د چاته تیزی خبرې ثبوت په چا باندې د گزار ثبوت په چا باندې د ظلم سزا دینه د کړی ته بالکل پاکي انسانانو پاکونه الله به څنګه نه پاکي پاکه کو اور ته دې نه دویم نمبر ځخ په خزه پېښ کوم دغه ما خزه او د بادشاہانو سره تعلق لري. د لوی بادشاہ عبدالملک چې کوم د لور د عبدالملک د ورکوټه بادشاہ نو عبدالملک چې کوم بادشاہي کړي د چنګیز خان هم نه کړی. عبدالملک زورور بادشاہ و د نیمه دنیا نه زیات حکمرانی کړي دا خد بدمعشي سره کړي دا عیسائی يهودي خو د څه شي نه ښکارېدو او د عبدالملک لور ده د سليمان چې کوم دینو خور ده د هشام خور ده د ولید بادشاہ چې کوم دین خور ده ورورونه بادشاہان او ټول بادشاہان خاندان دی وای چا به سي سب زماده طرف خو باغې باندې دوی اعتراض یو دا غي سره یو هیرو ور سره پلار ور کړو د بیت المال نه دماغ استیراد دادا دا بیت المال ته ولګي چې دا غي پاو کې په کروڑا او دینار چې کنه قیمت یو دا غي سره یو وینځه ده چې دا ولا پلار ور کړی په خپل پیسو نه دا غسي هغه د بیت المال حق دی هغه وینځه دی مال لري کړی دا غي نه علاوه نور دا غي پتن باندې سیویو جوړه جامې دي او نور هیڅ هم نشته وسره زما په کور کې بسترې نشته کټونه نشته تکیاګانې نشته یو چټای ده د کجورو او یو شړای ده یو د پیپل ونه ده او یو د وبو کوی ده نور هیڅ هم نشته د وبو د سکلو د پاره سیپ یو لوخه ده دا بادشاہ دی د 54-57% د دنیا حکمران دی خپل ځان پېښ کو دا غینه باج کلا پوره شو نو به خپل تر زوی پېښ کو خپل ترونه باندې شروع کړ عبدالملک نه شروع کړ چې کلا غي ختم کړ پلار 22 سال چې گورنر پاتې شوی دی د حمص پاغه باندې شروع کړ چې ټول خاندان نه جیدادونه واغستل او غریبانو تور کړو بیا بل تلل موږ همیشه احتساب د بل نه شروع کو اصل خبرمدار امام بخاری کتاب الایمان کې نقل کوي ټول ګران کاردار الانصاف من نفسه د خپل ځان نه شروع کول ګران کار انصاف د خپل ځان نه شروع کول ګران اول ځان انصاف نه دا عیب زموږ نه وته سپینګری کې دایب دی په تورګری کې دایب دی په نر کې دایب دی په خزي کې دایب دی په مولا کې دایب دی په دای کې دایب دی پر ملک کې دی پر چا کې دی چې بل ته مجرم وي ځان ته ګوت نه نسی بل ته عیب جن وي ځان ته ګوت نه نسی الکه ته عیب جن نه د ځان نه شروع وکا غرق شي او داري ګيري کې وره تاسو ته پدره داخله ګيري په دنیا کې داري ګيريږي آخرت خدا پرې د خو ګیر ګیر دی ځان نه شروع کو د ځان نه راځي چې نن د ځان نه شروع کو زه څومره په وبو کې زه څومره مسلمان یم زه څومره ایماندار یم زه څومره منصف یم څومره په ما کې عدل دی څومره په ما کې ګناه ده د ځان نه شروع کو بیا به بل ته ځو لیکن په محفل کې ناسو بل ته ګوت نیسو کزان خبرې کو بل ته ګوت نیسو ضرور مسلمان یم صحابي یم دا باقي ټول خلک مجرمان دي چرته معاشره جوړ نشي الله معاشره جوړیږي د ځان نه شروع کو موږ برابر کو الله دې موږ منځونه برابر کړي الله دې موږ انصافي منصفان جوړ کې اومان دي بلا